من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو پښتنو افغانانو ورونو کلر یې او کبر یې خوشاله او آباد اوسئ. ګرانو پښتنو یو طرف ته خو د غم خبره ده، رفیع صاحب بیمار دی، موږ بیمار پرسۍ له راغلي یو، خو بل طرف ته ډېره د خوشحالو خبره ده او په ځانګړې توګه زما دپاره چې د رفیع صاحب په پلاوله کې ملاقات کېږي، نو د رفیع صاحب خوا له راغلي یو، دا خو سبب به خبرې وکړو. رفیع صاحب زمونږ اورېدونکو ته تاسو دا ووایئ چې یاره تاسو کله پیدا شوئ او بیا هم تعلیمي زده کړې چېرته وکړئ او بیا نن سبا په کومه دنده یئ تاسو او د خپلې بیمارۍ په هکله به مو ووایئ. لومړی تر هر څه وړاندې ستاسو لیدونکو او اورېدونکو ته لږ خپل رانږدې شئ. خواږه او تاوده سلامونه وړاندې کوم رانږدې شئ. او خپلې نیکې هیلې دوی ته وړاندې کوم. زه د افغانستان د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالي کې پیدا شوی یم په 1945 کال. بیا وروسته مې هلته په محلي مدرسو کې درسونه ویلي دي او بالاخره په 18 کلنۍ کې د دولت ماموریت ته تللی یم او ماموریت مې مسلکي و. لومړی ځل زما دنده د پوهنې وزارت د تعلیم او تالیف و ترجمې په ریاست کې و، یعنې هغه اداره چې د ښوونځیو دپاره کتابونه جوړوي، په هغو اداره کې زما لومړنۍ وظیفه وه. اول ته 2 مجلې وې، رسالې وې، یوه عرفان یوه پوهنه. د دې دواړو په چلولو کې ما ته برخه راکړل شوې وه او د همغې ځای نه ما ریسرچ شروع کړ او تحقیق مې شروع کړ او بالاخره زما ټول ژوند د 18 کلنۍ نه وروسته تر اوسه پورې په علمي ادارو کې تېر شوی دی. ماشاءالله. نو تحقیق مې کړی، څېړنې مې کړي، کتابونه مې لیکلي او په بخښنه غواړم قطع کلامي دې معافي رفیع صاحب، تاسو څو کتابونه لیکلي دي او د څه په هکله هم کتابونه لیکلي دي؟ زما کتابونه مختلف دي. لومړني کتابونه چې ما لیکلي هغه د پښتنو د فولکلور په باب دي، خصوصا یو کتاب دی د خلکو سندرې. د خلکو سندرې هغه تقریبا ما 50 کاله مخکې چاپ کړی او 80 کاله مخکې مې په لیکلو شروع کړی و. هغه د پښتو د فولکلوري ادبیات ما د لومړي ځل لپاره پکې تنظیم کړي دي. تر هغې وړاندې په دې ادبیاتو داسې ژور او منظم کار نه و شوی. نو هغه ما لیکلي و او هغه د افغانستان د علومو اکاډمۍ چاپ کړی دی. وروسته له هغو مې ادبي تحقیقات شروع کړي دي. د پښتو پخوانی تذکرې زما 2م کتاب دی چې هغه 50 کاله مخکې چاپ شوی دی د اکاډمۍ لخوا. د هغو نه وروسته مې بیا تحقیق ته دوام ورکړی دی. ادبي ستوري د هغو نورکو شاعرانو تذکره ده چې تر اوسه چا نه و معرفي کړي. ما یې کلام پیدا کړ، ژوند مې پیدا کړ، هغه مې د ادبي ستوري په کتاب کې معرفي کړ په 2 ټوکونو کې. مطلب دا ده چې معرفت خو له تاسو ورکړو، په خپله نه و معرفي شوي؟ نه و معرفي شوي، چا نه پېژندل، هغه ما معرفي کړل. د هغو نه وروسته مې بیا د پښتو کتابونو بیبلیوګرافي ولیکله، هغه هم تر دې وخته پورې نه وه لیکل شوې. پښتو پانګه تقریبا 1.5 د پښتو چاپي کتابونه مې پکې معرفي کړل. هغه په افغانستان کې، په هندوستان کې، په پاکستان کې او په نوره دنیا کې چاپ شوي وو، هغه مې پکې معرفي کړل. د دې په څنګ کې مې پښتو خپرونې، هغه رسالې مې معرفي کړلې چې په دنیا کې په پښتو ژبه چاپ شوي وي، چې لومړۍ رساله یې پښتون رساله ده او پسې نورې دي. د دې نه علاوه مې خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکړ، په ادب مې څېړنې وکړې، خصوصا د خوشحال بابا په برخه کې مې یو نوی کار چې وکړ هغه د ده کتاب زنځیرۍ ده. دا راورټي لیکلي چې ده د زنځیرۍ په نامه یوه ژبه جوړه کړې وه، لیکن ما چې پلټنه وکړه ژبه نه وه بلکې
دا یو لیکدود و چې خوشحال بابا جوړ کړی و د پښتو لپاره. جی ما هغه کشف کړ د هغه نښې مې را پیدا کړې او په یوه داسې تقریبا 2.5 مخه کتاب کې مې هغه ولیک. ماشاءالله. ژبپالنه مې یو بل کتاب لیکلی دی چې د پښتو ژبې په تاریخ خبرې دي. پښتو څنګه سوچه شوه، څنګه بشپړه شوه، څنګه وروزل شوه، څنګه تعلیمي ژبه شوه، څنګه معیار ته ورسېده، په دې مې خبرې کړي دي. او بل کتاب چې دی هغه زرینې څانګې. زرینې څانګې په هغې کې ما هغه لیکلي دي د پښتو ادب صنفونه مثلا غزل څه ده، چاربیته څه ده، ټپه څه ده، ناول څه دی، لنډه کیسه څه ده، د ټول څه ادبي اصناف چې په پښتو کې شته دا ما په هغو کې معرفي کړي دي. زرینې څانګې. د هغو نه وروسته بیا همداسې وړې وړې رسالې مې نورې هم لیکلي دي. د مجموعي شمېر کې زما د کتابونو شمېره 150 ته رسېدلې، چې په دې کې داسې کتابونه هم شته چې 1000 مخه دي او داسې هم شته چې 40 مخه رساله ده. منتها د موضوع په ارتباط لیکل شوي دي. نو دا زما هغه پانګه ده چې پښتو ته مې وړاندې کړې ده. ما په یو شعر کې لیکلي دي چې رانه ویر شول اوس. دا صحیح ده چې بل ټایم به شي. نو ما لیکلي دي چې زه په دې ویاړم چې په پښتو کې څو خبرې لرم. زه په دې ویاړم په پښتو کې شعر رانه ویر شو، په دې ویاړم چې په پښتو کې څو خبرې. که زر مې نشته، مال مې نشته، پروادار یې نه یم، په دې خوښېږم چې پښتو کې څو خبرې لرم. نو شاعري مې هم کړې، تقریبا 10-12 مجموعې مې د شعر چاپ شوي دي او سفرنامې مې هم لیکلي. سفرنامې هم څو دي رفیع صاحب؟ 15 سفرنامې دي په یوه ځای مې لیکلي، په یوه کتاب کې راغلي. او نور یادداشتونه مې هم لیکلي دي، په ادبي یادداشتونه هغه هم چاپ شوي دي. نو معمولا تحقیقات مې ډېر کړي، خصوصا په دې 1 کال وړاندې یا 1.5 کال وړاندې مې د خوشحال بابا یو دیوان چاپ کړی. داسې دیوان دی چې هغه نسخه خوشحال بابا په خپل قلم لیکلې ده، هغه زما لاسته راغله. د هغو نسخې له مخې مې د خوشحال بابا دغه نسخه رفیع صاحب قطع کلامي دي، ما په دغه نسخه تاسو ته کوم ځای نه میلاو؟ زموږ په اکاډمۍ کې وه. هلته په کابل کې؟ په کابل کې په اکاډمۍ کې وه. په اکاډمۍ ته راغلې وه، لیکن چا پېژندل یې نه وه چې د ده په خپل قلم ده. ما چې واړوله راواړوله د ده امضاګانې مې پکې پیدا کړې، د ده لیکنې مې پکې پیدا کړې چې دا ما په خپل لاس لیکلي. نو په دې اساس هغه ډېره صحیح نسخه ده. نو ما د هیڅ نسخې سره نه ده مقابله کړې، هماغه مې راخیستې، چاپ کړې مې ده او پې لیکلي مې دي چې دا د خوشحال بابا اصلي کلام دی او واقعا اصلي کلام دی، ځکه د ده نه وروسته چې کوم دیوانونه چاپ شوي ډېرې ګوتې پکې وهل شوي او ډېر بدل را بدل شوي دي. نو علاوه د دې نه د رحمان بابا دیوان مې چاپ کړی، د پیر محمد کاکړ دیوان مې چاپ کړی، د علي خان دیوان مې چاپ کړی، د احمد شاه بابا دیوان مې چاپ کړی. معرفت الافغاني د پښتو د پیژندګلوۍ یو کتاب دی، پیر محمد کاکړ لیکلی، هغه مې چاپ کړی. نو بس په دې کارونو بوخت وم او تر اوسه پورې د تقریبا 200 کتابونو ته رسېږي چې 1.5 سلي چاپ دي او 50 نورې لا چاپ نه دي. رفیع صاحب بس ډېرې خبرې نه کوو، دغه د موږ له حیا هم راځي او ستاسو خبرې ډېرې قیمتي دي. په تاسو عمر اوس نن سبا څومره دی او اوس لکه داسې څه ارمان ستاسو پاتې دی چې یاره زه څه وکړم د پښتنو دپاره او د پښتو دپاره نور څه وکړم؟ په دې وختونو کې ما د پښتو دپاره، پښتنو دپاره یو بل مهم کار کړی، هغه د پښتنو یو تاریخ دی. ما پیدا کړی نسخه یې په جرمني کې وه، دا په فارسي ژبه دی، اسرار الافغان نومیږي. 4.5 کاله مخکې لیکل شوی په لاهور کې. په دې کې د شیخ متی بابا نه تر شیخ قاسم سلیماني پورې
د پښتنو تاریخ دی 900 کلن تاریخ جی په دې کې د پښتنو هغه عرفاني او صوفیانه افکار او د دوی هغه صوفیانه اعمال او هغه فکري کارونه چې دوی کړي دغه پکې راغلي جی دا کتاب ډیر مهم کتاب و او په دې کتاب مې ډیر زیات کار وکړ حتی د زما په ناروغۍ کې هم د دې لاس دی ځکه دې کتاب ته به ناست وم ټوله ورځ به مې لیکل څو چې چاپ شي جی او چې پاتې نه شي هغه د نیکه مرغه څو ورځې مخکې چاپ شو چاپ شو نو دا د ما دپاره یو لوی کار و او دا چې ته وایې چې څه ارزوګانې نه ختمیږي جی لیکن تر یوه حده مې چې څه غوښتل هغه شوي دي شوي دي او رفیع صاحب ستاسو بچیان او زامن او لونه څو دي او په څه دندو دي او هغه په افغانستان کې دي که نه په بهرنو هېوادو کې دي په دغه اخلاق څه ووایي دوه مې زامن دي جی او څلور مې لوڼې دي جی ټول بهر دي په کم زیات یې په کاناډا کې دي جی یوه لور مې په امریکا کې ده بله لور مې په اسټرالیا کې ده جی نو دوی هلته دي خپل کورونه لري خپل اولادونه لري جی خپل ژوند لري زه کله کله ورځم جی اوس هم دوی راپسې دي چې باید یو ځل ورشم جی کېدای شي په دې ورځو کې جی ولاړ شم او هغو څنګه چې ستاسو کتابونه ولیکل شاعري مو وکړه هر څه مو وکړه هغو څه کوي ستاسو دا فکر چاپ په هغو شته که نه داسې ادب ته هغو مایله دي که نه دي تاسو پوهېږئ چې د افغانستان ژوند په دې 40 کلونو کې بحراني حالت کې دی جی په افغانستان کې انقلابونه راغلل موږ را مهاجر شو 20 کاله په پېښور کې تېر کړل جی وروسته له هغو هلته ولاړو نو دوی ونه کړی شول چې پښتو ولولي یا زما لاره وپالي بلکې دوی په پېښور کې انګریزي مکتوبونه ولوستل جی لیکن بیا هم د پښتو سره علاقه لري لوستی شي زما سره یې کومک کړی جی ځینې کتابونه یې راته کمپوز کړي او تیار کړي دي جی لیکن دا چې دوی په خپله شعر ووایي یا لیکل وکړي دې حالت ته نه دي رسېدلي جی او اخري خبره رفیع صاحب دا کومه بد یې ونه ګڼئ زما په بره پښتونخوا کې لوی افغانستان کې زما ډېر سندرغاړي دي خو زما پکې دوه خوښ یوه نغمه او یو منګله او د هغې نغمه مې په دې وجه خوښه وه چې دا کټ کړه چې هغې کله مې د شعر انتخاب کړی دی نو د ښه شعر انتخاب یې کړی دی او ټول عمر بیا د افغانانو هغه روایتي ګګره اغوسته نو د هغې څه مې په دې وجه مینه ده او د منګل څه مې په دې وجه مینه ده چې هغه م یو ښه شاعر دی او یاره زه به ورته یو ښه سیاستدان ویمه خو د نغمې نه مې زړه په دې موړ شه چې د هغه نه طلاق واخیستی دا خو د هغو شخصي معامله ده خو بس د هغو ځکه چې هغو شخصي نه دي خو د دې قوم پراپرټي ده اوس تاسو څه وایئ په دغه زه د هغوی شخصي کار بولم ځکه د چا په کورني ژوند کې څوک د مداخلې حق نه لري جی دا چې پښتانه علاقه ورسره لري او دوی خپله اساسه بولي خپل ملکیت یې بولي بېله خبره جی لیکن دا چې دوی شخصي ژوند کې څه کوي هغه نه رفیع صاحب په دغلته زه ستاسو سره لږ اختلاف کوم لکه اوس تاسو شوئ که نه یا منګل شو مقرې شو نغمبه شوه یا نور داسې تکړه افغانان دا خو لکه د دوی خو بیا خپل هغه شخصي ژوند شته خو سهار نه پس خو بیا د دوی شخصي ژوند زه وایم چې ختمېده پکار دی دا خو بیا قومي اساسه ده او شخصي ژوند د دوی ختمیږي د دوی شخصي ژوند ختمیږي د دوی هغه ملي ژوند خلکو ته پاتې دی د دوی هنر پاتې دی د دوی د کارونو نه خوند اخلي د دوی د سندرو نه خوند اخلي نو په دې اساس د دوی په شخصي ژوند کې څوک کار نه لري جی ښه ګرانو کتونکو دا زموږ مشر او د لر او د بر د نړۍ د ټولو د پښتنو مشر د پښتنو لارښود د پښتنو پلار د پښتنو نیکه د پښتنو اتل رفیع صاحب دغه څه یو څو خبرې وکړئ تاسو ټولو ته دا درخواست ده چې تاسو ټول د رفیع صاحب د روغ صحت لپاره دعاګانې وکړئ چې الله پاک دله روغ صحت ورکړي او د پښتو او د پښتنو دا کم خدمت چې دی کوي چې دا لږ نور هم وکړي والسلام نه مننه د تاسو د پوښتنې نه مننه د تاسو د خوږې مرکې نه مننه
مننه، یو جهان مننه.